د صحابو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره محبت او دغه محبت صحابه دومره لوی مقام ته الله ورسول چې داغي په زړه کې بچ ارمان راتلو د یو مسلې الله به قرآن را نازلو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی و جنت د دوو صحابو خواهشمند چې دا صحابه زر مال راشي جنت د صحابو تمنا کوي جنت د صحابو ارزو کوي او جنت دا غواړي چې په ما کې د صحابه اوسیږي هغه مقام الله ورکړی صحابه ته لیکن اس وقت کې که وکتلی شي په ټوله دنیا کې دوه درې ملکونه داسې دي چې په هغې کې د صحابو ګستاخیانې کېږي یو په 1 نمبر چې دی هغه ایران دی په ایران کې کلم کله د صحابو ګستاخیانې کېږي دویم نمبر ملک هغه پاکستان دی داسې عوام پکې اوسیږي چې هغې د پاکستان قانون هم خیال نه ساتي د صحابو هم خیال نه ساتي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم خیال نه ساتي نو نن به مونږ دا وایو چې صحابه کم مقام ته رسېدلی دي هغه مقام په مخ د ځمکه د پیغمبرانو نه بعد د بل هیڅ چا نشته دی هغه مقام چې الله صحابو ته ورکړی دی هغه مقام او مرتبه چې الله صحابو ته ورکړې ده دغسې مقام نه په تېر شوو امتونو کې د پیغمبرانو نه علاوه هېڅ چاته نه ده ورکړې شوې لیکن باغې باوجود نن د صحابو ګستاخیانې کېږي هغه لعنتي چې د صحابو ګستاخیانې کوي هغه په مخ د ځمکه باندې ایغ نیغ رواني هېڅوک هغه نه تپوس نشي کولی او مسلمان هم هغې له غلی دی او نه ترې تپوس کولی شي او نه یو کم لیډر د هغې جواب کولی شي مسلمان غلی دی حالانکه که ته د صحابي ګستاخي وکړې او بیا د عمر رضی الله تعالی عنہ غوندې شخصیت کتابونو او په حدیثو کې راځي او علما لیکي چې عمر رضی الله تعالی عنہ په باره کې څو آیاتونه را نازل شوي دي د عمر رضی الله تعالی عنہ په زړه کې راغله چې الله یو حکم راولېږه چې پر دې حکم راشي او د نبی علیہ السلام او مونږ زنانو په قرونو کې بندې کړی شي د عمر رضی الله تعالی عنہ په زړه کې آرزو راځي تمنا راځي الله رب العزت فوراً آیات نازلوي وقرن فی بیوتکن زنانه دې په قرونو کې کینی داسې لوی شخصیت انسان دغه په شان کې بله ورځ بیا ګستاخي وشوه عربو ملکونو کې دې څوک وښایي چې د صحابي په شان کې ګستاخي شوي جرأت نشي کولی چې د صحابي په شان کې دې ګستاخي وشي که چرې بالفرض کې وکړی شوه هغه به په مخ د ځمکه 2 ګنټې هم زندګي تېره نه کړي د مخ د ځمکې نه به یې ختموي دا زمونږ مشران داسې ناست دي
چې کلم کله په میډیا باندې به د عمر رضی الله تعالی عنہ په شان کې ګستاخي کیږي زموږ لیډران او مشران به غلي ناستي جیل ته یې اچولی نن 12 تاریخ اسلامي دی په 9 تاریخ د ربیع الاول باندې ګستاخي کړې په کار دا وه چې دا نن د ځمکې لاندې پروت وی جیل پې سله ډکې دغه ګستاخ ته روټۍ ولې ورکې په جیل کې دا د مخ د ځمکې نه د 9 تاریخ چې څنګه یې نیولی دی په 10 تاریخ د اسلامي باندې د مخ د ځمکې نه یې روکول پکار و ګیدړ به د عمر رضی الله تعالی عنہ یا د بل صحابي په شان کې به ګستاخي وکړي هغه به بیا بدماشي چې د جیل نه راوځي بیا به په مسلمان باندې بدماشي خرڅوي ګیدړ نه به زمری دا جوړوي جیل ته ما څه دپاره در کړی و جیل ته ما دې دپاره در کړی و چې دا د مخ د ځمکې نه لرې کا او یاد وساتئ د 2 صحابو په شان کې نبی علیہ السلام څه فرمایي یو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو عمر رضی الله تعالی عنہ په شان کې مولانا عاشق الہی رحمه الله مولانا عاشق الہی رحمه الله په خپل کتاب کې دا روایت ذکر کړی دی نبی علیہ السلام فرمایي مفهوم مبارک داسې دی چې د عمر رضی الله تعالی عنہ او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په شان کې څوک ګستاخي وکړي دا قتل کوي مونږ تر اوسه پورې د نورو صحابو په شان کې هم چې څوک ګستاخي کوي 10 کاله جیل وله ورکه زما او ستا په اسمبلی کې قانون پاس شوی ولې نه ورکې څوک به راپاسي د عثمان غني رضی الله تعالی عنہ په شان کې به ګستاخي کوي څوک به راپاسي د علي رضی الله تعالی عنہ په شان کې ګستاخي کوي علي رضی الله تعالی عنہ بنده دی د نبی علیہ السلام نه مرتبه ښکته ده خلک د خدایت درجې ته رسوي خلک د علي رضی الله تعالی عنہ په شان کې خبرې کوي وی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ من ذالک وی دا اللہ دے دام گستاخی دا یو گستاخی خو نه ده په دې ملک کې چې سړی بیان کی لیکن غیرت نن زما په لیډرانو کې نشته که زما د لیډر وړاندې څوک لږه ګستاخي وکړي زما ټوله پارټي د پاکستان راپاڅېږي په پوره ملک احتجاج کوي چې زما د لیډر بېزتي کړې ده او که زما د صحابو بېزتي څوک وکړي نو پشمار علماو ته یې پرېښې ده بس چې علما پوه شه او د صحابو دفاع پوه شه ستا هغه خنزیر لیډر چې د پاکستان مال یې خوړلی دی د هغه په باره کې پوره ملک احتجاج کوي او که زما د صحابو صفایي زما د صحابو شان زما د صحابو مرتبه زما د صحابو هغه شان چې قرآن بیان کړی نبی علیہ السلام بیان کړی په هغې باندې مونږ غلي نه احتجاج شته نه تپوس شته نه چرته سړک بند شه نه چرته د صحابو یو ګستاخ ته سزا میلو شوه سړی درد وکړي زړه چې یا الله دا کم رنګ خلق په مونږ مسلط شوي دي چې دا زما په صحابو غیرت نه کوي دا زما د نبی علیہ السلام په شان غیرت نه کوي دا به زما او ستا په ملک غیرت وکړي دا به په ما او تا غیرت وکړي دا به زما په بچو غیرت وکړي دا به زما په خزانې د پاکستان باندې غیرت وکړي په تصور کې رانه ولې چې دا لیډران به زما او ستا په پاکستان باندې غیرت وکړي زما لیډران چې کلم برمبار ملک ته تلي هلته سوال کوي پاکستان نوم یې ذلیل که داسې لیډر نه ته تمنا کوې
حالانکه پاکستان خو په لا اله الا الله آزاد شوی دی. د لا اله الا الله مقصد څه و؟ که مقصد قتل غواړې صحابهو ته وګوره چې هغه یې اوچته کړې وه. عمر رضی الله تعالی عنه په مدینه مبارکه کې دی، کسر او کسرا به ترې په خپل ملکونو کې یېرېده. رومیان د ایران والا د مدینې مبارکې کې عمر رضی الله تعالی عنه دی، دلته به د دې یېرېده، په منځ کې سمندر دی. د عمر رضی الله تعالی عنه هغه شان دی. مونږه صرف او صرف د خپل لیډر د خبیث لعنتي عمل نیولې ده، نه به په قرآن پوهېږي نه په حدیث پوهېږي. هغه به هم د نبي علیه السلام یا د مخکې یو لیډر د صحابو په شان کې ګستاخي وکړه، هغه له جاز تیار کړه، بال ملک ته یې واستو، او بیا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په شان. که چېرې د یو مشر لیډر بېعزتي وکړي، په میډیا راشي، په سبا بیا معافي غواړي. او که د صحابو په شان کې دغه خبیث بېعزتي د صحابه وکړي، ګستاخي د صحابه وکړي، بیا نه په میډیا راځي او نه معافي غواړي، هغه له جاز ولاړي، بار ملک ته تښتي. کافر وګوره، کافر د خپل مولا چې په ګرجه کې د عیسایانو ناست دي، د سیکانو خپل مولا چې په مندر کې دننه ناست وي، هغې د خپل مشر بېعزتي نه کوي. وبکي چې وایي کړه سبا به دغه سیک په مخ د ځمکه نه وي، لیکن دا زمونږ صحابه دي چې د هغې په شان کې د هر څوک راپاسي او ګستاخي دې کوي. نن مسلمان ځکه غلی دی، نن مسلمان ځکه د خپلو صحابو تپوس نشي کولی چې مسلمان او زما لیډر ته ډالر ورکړی کېږي، ډالر یې جمع کوي، بهر ملکونو کې پراپرټي زیاتوي، ځکه نه تپوس کولی شي. اوس یو لیډر را روان دی، وایي دا به راځي خو جیل ته به نه ځي، چې څه د پاکستان قانون وي د هغې مطابق به راځي. نو پاکستان قانون کې په عدالت کې دا فیصله شوې وه چې دا کله ځي بهر ملک ته او علاج وکړي، واپس به جیل ته ځي. قانون خو 3 کاله مخکې لیکلی شوی. قانون ولې تپوس کې؟ تا چې د صحابو بیله 2 میاشتې مخکې پاس کا چې کم یو کس د صحابي ګستاخي وکړي 10 کاله قید به جیل کې اچولی کېږي، ولې پې نه عمل نه کېږي؟ د صحابو او دین اسلام دا غریب شوی دی نن په معاشره کې. نبی علیه السلام فرمایي، مفهوم مبارک یې داسې دی چې دا دین به واپس غریب شي لکه څنګه چې اول کې ناشنا و. نن دین ناشنا نه دی، څوک د خپل دین د بل نه تپوس کولی شي؟ ستا دغه لیډر چې دلته کې 10 ګاډۍ ترې مخکې وي 10 ترې وروسته وي، دغه لیډر په لندن کې یوازې روان وي، سپایي هم ورسره نه وي، ولې دې لیډر ته پته ده چې هلته امن دی؟ او په پاکستان کې ولې امن نشته؟ خو د امن چې خراب کړی یم تا خراب کړی دی. مونږ دې دومره قرضداره کړي یو چې نن مونږ د امریکې نه او د لندن نه او د یهودو نه سر نشو اوچتولی. ولته ته په لندن کې بغیر د ګاډي نه بغیر د سیکورټي نه همدغسې سړک په د فوټپاث باندې روان یې، تا ته امن دی. او دلته د نه 50 ګاټي مخکې او 50 وروستي، او ما ورته دغه بېغیرتو خلکو ته چغې وایو، دغه لیډرانو ته ما ورته چغې وو. شپه ورځ مو په ځان یو کړي، اوس بیا ورځې را روانې دي، بیا پې ما ورته جګړې کوو، او دا ما ورته پېژنیم نه، زما استاد تپوس هم نشي کولی، زما استاد د پاکستان د ملک هغه زما استاد پیسې دي وخوړې لندنو ته، او چا دوبۍ ته، او چا سعودي عرب ته، او چا امریکې ته ویوړې.
په دې خلکو ته غیرت کوي چې دنیا دې هم پې تباه کېږي و آخرت دې هم پې تباه کېږي. غیرت په صحابه وکړه، غیرت په نبی علیه السلام وکړه، غیرت په دین اسلام وکړه، هله به دې مرتبه اوچتی. او هغه غیرت هغه صحابه په دنیا کې ښودلی دی. نبی علیه السلام سحر لمونځ وکړه، مخ مبارک یې راواړو او صحابو ته یې وفرمایل څوک شته چې بدل واخلي او قتل یې کړي او هغه صحابي ته زه د جنت زیری ورکوم. عبدالله بن ابي عتیق رضی الله تعالی عنہ په سترګو ړوند دی، دا غلی غوندې پاڅېده او ویې ویل چې دغه ګستاخ سر به زه کلموم. ړوند دی. سهار لمونځ نه بعد راووته او د کعب بن اشرف یهودي کور طرف ته روان شه. دا یهودیانو مشرو روان شه، کور ته نه ځي چې وله کور کې اجازت والم. خنجر هغه چاړه ورسره په بډه ده او روان شه. کعب بن اشرف کور ته لاړو، چوکیدار ته یې ګیټ وټکه. هغه ورته وایي څوک یې؟ وایي زه سوالګره یم، سوال ته راغلی یم. د کافر په مخ کې به دروغ ویل جایز دي. نن سار حدیث مونږ وویله. هغه ورته وویل چې کعب بن اشرف خو بازار ته تللی، اوس به ماښام راشي. کعب بن اشرف یهودي راغی. دغه صحابي عبدالله بن ابي عتیق رضی الله تعالی عنہ دا یې قینولی دی، وی ته انتظار کوه. کعب بن اشرف به اوس شطرنج لوبه کوي. شطرنج لوبه نن مسلمان کوي. دغه تاش دا شطرنج لوبه کې داخل دی. دغه کریم بورډ دا په شطرنج لوبه کې داخل دی. دغه دا بل هغه بوتانو غوندې سرونه یې دي، دا په شطرنج لوبه کې داخل دی. دا نن مسلمان کوي او دا کعب بن اشرف کو یهودي د نبی علیه السلام ګستاخ، نبی علیه السلام ګستاخي کړې ده. عبدالله بن عتیق رضی الله تعالی عنہ دا وله ناستې ماښام وخت داخل شو. کعب بن اشرف لګیا د شطرنج لوبه یې وکړه. بیا کمرې ته لاړو، روټۍ وخوړه. بیا هغې کمرې ته ځي، په کومه کمره کې به چې د ملاقات یې کولې او په کومه کمره کې به د آرام کو. نو کعب بن اشرف نه خبره هېره شوه. عبدالله بن عتیق رضی الله تعالی عنہ هغې کمرې ته لېږلو، هغې کې ناستو. هغه ته پته ولګېده چې اوس جوړې تیاره شوه او ناوخته شه. د کمرې په یو ګوټ کې کېناستې. پخوا ډیوې وې، پخوا دا لیټونه چرته وو. هغه چې کله وده شو او ښې خراټې شروع کړې، دغه ړوند صحابي ورغی او خپل خنجر یې د بډې نه راوویست او یو دوه درې غوزاره په دې سینې مضبوط وواله او بهر راووته او د کور دیوال باندې بره وخته چې بس ټوپ کوم. بیا یې زړه کې سوچ راغی، هسې نه چې دغه لعنتي مردار شوی نه وي. صبر کوم، معلومات کوم چې مړ دی که نه. نو د دیوال باندې ناست شپه ده، چاته نه ښکاري. په دې کې یو کس راغی او د دې کعب بن اشرف هغه اوازونه وله واورېده چې په منډه پنډه راغی چې غور یې چغه کړه په کور کې ویې راشئ چا مردار کړی دی، دا خو مړ شوی دی. د چغو نه بعد یې اوس چغه نه خیږي. عبدالله بن ابي عتیق رضی الله تعالی عنہ د هغه دیوال نه لاندې واپس را ټوپ کړه او مدینې مبارکې ته را روان دی او خپه یې ماته شوه د ټوپ سره. او نبی علیه السلام مسجد نبوي ته ځان راورسو او د جماعت په ګوټ کې بیا ناست دی. دا نه وایي چې د الله پیغمبره ما مردار کا،
د تهجد په ټایم کې جماعت په ګوډ کې ناستې مونځ یې وکړ. سار نبي علیه السلام جمع ته راغی، جمع ورکړه، وحی راغله جبرائیل علیه السلام چې د الله پیغمبره ستا غړون صحابي بېګا کعب بن اشرف مردار کړی دی. نبی علیه السلام چې وکته جماعت په ګوډ کې ناستو، چاته یې ځان نه ښکاره کو. نبی علیه السلام ورته فرمایي راشه. چې راغی په خپوړو خپوړو وله راغی، وی د الله پیغمبره د کعب بن اشرف د پلانکي ځای نه د کور نه همدغسې د شپې خپوړو باندې راغلی، خپه مې ماته ده. نبی علیه السلام وله په هغه خپې باندې لاړې مبارکې ولګولې. صحابي فرمایي تر وفاته پورې هغې خپې نه دته بیا تکلیف نه دی محسوس شوی. صحابه هغه غیرتي کړې وه. نن د صحابهو په شان کې خلک ګستاخي کوي. افسوس مسلمانه، دا صرف او صرف زما او ستا وجه ده. ما او تا خپل شکل د کافرو غوندې جوړ کړی، ځکه کافر نن ډاډه وي. که زما او ستا شکل د صحابهو غوندې وی، کافر کې جرأت نه و چې زما د صحابهو بېعزتي کړې وی. عمر رضی الله تعالی عنہ په شان کې ګستاخي کېږي، مسلمان غلی دی. عمر رضی الله تعالی عنہ هغه شخصیت دی. حسنین رضی الله تعالی علیهم اجمعین عبدالله رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي وی ستا پلار عمر رضی الله تعالی عنہ دا زمونږ د نیکه د نبی علیه السلام غلام دی. ماشومانو عبدالله رضی الله تعالی عنہ په دې کې مشر و، حسنینو نه مشر و. په منډه منډه راغی، خپل پلار ته یې ګیله وکړه چې پلاره ما ته حسنین وایي وی ستا پلار زمونږ د نیکه غلام دی. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي وی که چېرې دا خبره دې په حقیقت سره کړې وي، کاغذ باندې تې لیکل واله چې د قیامت په ورځ زه دا حسنین ګواه کړم چې ای د الله پیغمبره ستا معصومات ته ویلو ته د پیغمبر غلام یې، چې زه په حقیقت کې غلام یم. هغه عمر رضی الله تعالی عنہ چې 144 مربع میل باندې بادشاہت کوي، لیکن دغه په شان کې ګستاخي کېږي. مسلمان غلی دی. مسلمان خپل آواز دنیا ته نشي اورولی. یریږي چې مړ مې به کي، نو ته چې ما دې بله اسمبلی ته رسولی، ته ما د روټۍ دپاره رسولی، ته ما دې دپاره رسولی چې تاسو په خپلو کې راغونډ شئ او تاسو په یو بل باندې تنقیدونه کوئ. اسمبلی ته خلک دې دپاره خلک لیږي چې دا 124 یا 200 کسان چې تاسو ما ولیږلی، دې دپاره چې د عوامو دپاره د امن دپاره مشورې کوئ. دې مشورې کوي. تاسو دا میډیا ګورئ نه، دې خو هلته په یو بل باندې ردونه کوي، یو ته کافر وایي، بل ته کافر وایي، خنداګانې کوي. دا موږ دې دپاره هلته لیږو. افسوس مسلمانه، ما ورته یې ړوند ساتلی یو. دا پین دی پین. د دې اصل کمال په څه شي کې دی؟ په دې کې نه دی، په دې کې دی کمال. خو لیکن دا لیکل هم کوي، دا هر څه کوي، خو کله چې دا اثر راشي دا بند شي، دا بیا لیکل نه شي کولی. ما ورته دغسې غلام جوړ کړی لکه دا دی. دا زما لیډر دی، دا زما باندې چې کښېني زه سم نشم کولی چې سر رانه خپله رانه خوښي، بیا مې لوبۍ په یو ځای کې او په بل ځای کې. ما ورته دا شی جوړ کړی دی. مسلمانه ویښ شه، په دې خلقو په دې خبرو مه دوکه کېږه. او یا کاله یې مونږ دوکه کړو. او نبی علیه السلام څه فرمایي؟ مفهوم مبارک یې داسې دی چې و رښتیا به ته وایي چې یو کس په خپلو صحابهو غیرت نشي کولی. ته پیمان یو دا په ما و تا غیرت وکړي؟ ما و تا خو یې خرڅ کړي یو. ما انډیا ډز وکړي، موږ به ترې چې ډز ونه کړي، امریکې ته سوال وکړو چې ګوره ډز یې وکړي. هلکه پرې ورخوشي کوي اوس و مزایل. هندو ته ګوره او مسلمان سره جګړې ته ګوره. زه به ټول عمر د امریکې نه مدد غواړم. دا صرف وجه دا ده چې
چې نن مسلمان خپل ځان نه دی پیژندلی ما او تا خپل قرآن او د نبی علیه السلام حدیث نه دی پیژندلی نن ما او تا د قرآن مفهوم د نبی علیه السلام شان د صحابه شان او شقت ما او تا نه دی پیژندلی نن دا کافر ځکه کله د نبی علیه السلام په شان کې ګستاخي کوي کله د صحابه په شان کې ګستاخي کوي لیکن ما او تا غلي یو تپوس نشو کولی یریږو نو چې ته یارېدې بیا اور ته سله ودرېدې ته ما تا ته چې ما اور درکړی تا ته ما په یو شي اور درکړی چې ته مې اسلامي ورور یې ما ته به د قرآن د حدیث او د صحابو او د امامانو دفاع کې چې بره لاړ شي دوی په خپلو کې جګړې کوي مسایل خو پرېږده د عوام په خپلو کې لګیا دي الله مو دې معاف کړي دا هغه زړه درد خبرې مې درته وکړې زه غوسه نه یم قسم دې ما د پرونه راسي د صحابو دغه تاریخ کتو چې سړی حیران شي چې یا الله دې صحابو د دین دپاره څه نه دي کړي او بیا دې یو ملعون لعنتي راپاسي وا د صحابو په شان کې ګستاخي کوي د صحابو ګستاخي زناورو نشوه کولی سفینه رضی الله تعالی عنه په سفر روان دی ځنګل ته په ځنګل کې مخامخ ځنګل باندې لاره وه په هغې کې ننوت مسافر دی چې هغوی کته زمری راووت او زمری مخامخ دله تیار شو چې اوس پې حمله کوم سفینه رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي وایي ای زمریه زه ګوره د نبي علیه السلام غلام یم هغه زمری سر ښکته که او مخې واپس تاو که او اشارې سره سر غوځوي چې راشه کنې ما ته په ملا سور شه په ملا ورته سور شه او سفینه رضی الله تعالی عنه واپس مدینې مبارکې ته د ځنګل نه راوست سفینه رضی الله تعالی عنه کوز که او زمری واپس د مدینې د حدودو نه واپس ځنګل طرف ته روان شو سفینه رضی الله تعالی عنه را روان دی چې کله راورسېد نبی علیه السلام ته عرض کوي ای د الله پیغمبره دغسې واقع وشوه لیکن چې کله زمری واپس تله هغه څه ځان سره بنګېده خو زه پرې نه پوهېدم چې هغه څه ویل نبی علیه السلام ورته فرمایي ستا نه مخکې جبرائیل علیه السلام ماله راغلی او ما ته ستا ټوله واقع بیان کړه خو چې کله هغه زمری ځان سره پسخېده او واپس تله نو هغه دا ویلو چې ته د پیغمبر غلام یې زه د غلامانو غلام یم زمری د صحابه غلام دی لیکن دلته دا نه دته زناور هم نشي ویلی دا د زناور نه هم بدتر دی پته نه لګي چې دا کم خبیث انسان دی چې د عمر رضی الله تعالی عنه په شان کې ګستاخي کوه او څه چل دی جیل ته مې واچو جیل ته نه د دوو صحابو په باره کې نبي علیه السلام فرمایي قتل یې کوي دا قتل کول پکارو او ټولې میډیا ته ښودل پکارو بل کس دې جرأت وکړي بیا چې د عمر رضی الله تعالی عنه د بل صحابي په شان کې ګستاخي وکړي الله مو دې معاف کړي الله پاک دې ښه خلک په ما او تا راولي او دا دعا کوئ دا اوس وټونه بیا کېږي هر پارټۍ سره څوک تعلق ساتي غوره زه تاسو ته معلوم یم زه یوې د پارټۍ سم تعلق نه ساتم نه چاله ووټ ورکوم یاد وساتئ غوره که څوک دا یا پټ ووټ به چاله ورکوي نه ورکوم لیکن دا دعا کوم چې یاله د هرې پارټۍ سره دې وي هر انسان دې وي ګیره دې نه وي هر څه دې وي خو یاله داسې کس راولې چې زما او تا اسلام پکې محفوظ وي زما او ستا پاکستان پکې محفوظ وي زما او ستا عوام پکې محفوظ وي او زما او ستا قبایل پکې محفوظ وي الله پاک دې دغسې بادشاه راولي الله پاک دې په عمل کولو توفیق راکړي و الله پاک دې زموږ د صحابو سره مینه محبت پیدا کړي زموږ موضوع دغه وه ما ډېر واقعات لیکلي وو زه به ډېرې واقعې بیان کړم خو والله کله چې ودرېږو دلته او دې خلقو ته وګورم دې خپلو مشرانو ته وګورم نو سړی وایي چې دا ټول بیان مې په همدې کړی وی ته سوچ وکړه چې زه دا خبره مې ته اوس هم کړه زه اسمبلی ته اوس دا لیږم دا لیږم دا لیږم دا ځل ته څه له لیږم
زه دې ته دې دپاره دا درې واړه لیږم چې تاسو په یو بل اعتراضات کوو په اسمبلی کې پی ټي آی دې په نېشنل راپاسي نېشنل دې په علما پارټۍ باندې راپاسي علما دې په زرداري راپاسي زرداري دې په عمران دا زموږ دې دپاره لیږو که موږ یې څه دپاره لیږو د دې دپاره لیږو چې تاسو ټولې پارټۍ یو شئ او د عوامو د پاکستان سوچ کوئ چې عوامو ته پاکستان ته په څه فایده ورکړو دا خبرې څوک تا ته په دې منبر نه کوي کوي درته نه کوي دله یریږي چې که دا زما پارټۍ مشر به خفه شي او زما دلته پلان کې زما د سپورټر ناست دا به خفه شي خدای دې کور وچوي حقه خبره کوه بس الله مو دې معاف راکړي دعا کې الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين یا الله سمو اورد یا الله سمو ویل یا الله موږ ته په عمل کولو توفیق راکړي یا الله د صحابو سره زموږ حقیقت کې مینه پیدا کړي یا الله چې کم کس ګستاخي کړې ده یا الله زموږ خو وس نه لسي خو یا الله چې کم زموږ لیډران دي یا الله په دې کې غیرت پیدا کړي یا الله چې کم یو کس د صحابو په شان کې ګستاخۍ اراده وکړي یا الله تباه و برباد کا یا الله کم کس چې کړي یا الله ذلیل او رسوای کا یا الله د مخ د ځمکه نه لرې کا یا الله په دې جیل کې په تندر راغوزار کا یا الله د مسلمانانو زړونه ازار کړي دي یا الله ته د دې د خاندان زړونه ازار کا یا الله چې څوک ای دنیا په کم ګوټ کې یا الله د صحابو بېزتي کوي یا الله ته د هغې خلقو بېزتي وکړه یا الله مونږ صحابو سره یا الله حقیقت کې مینه پیدا کړه یا الله د دین او اسلام سره په حقیقت کې مینه پیدا کړه یا الله کم کس چې په لندن کې د کافر د لاس نه یا الله کم مسلمان قرآن واخیسته او یا الله هغه کافر ذلیل او رسوا کړه یا الله د دغه مسلمان محافظ شه یا الله اجرونه وله په دنیا او په آخرت ورکړه یا الله لوی غازی ته جوړ کا یا الله جنت وله په آخرت کې ورکړه یا الله څومره مسلمانان وفات شوي دلته کې د امیر صاحب کور والا وفات شوي دعا ولا وکړي چې یا الله مغفرت نصیب کا د حاجي صاحب کور والا وفات شوي ده یا الله مغفرت نصیب کا یا الله د ټولو دپاره چې څوک وفات شوي یا الله قبرونه د جنت باغیچې وګرځوه یا الله څوک بیماران دي بیماري په شفا بدله کا یا الله نبی علیه الصلاة والسلام چې څومره خیر دعاګانې غوښتي کې مجسه وکړه کم نه امن غوښتي نو په امن کې وساته او یا الله د حرمینو شریفینو دیدار زموږ نصیب کا یا الله د حرمینو شریفینو دیدار زموږ نصیب کا وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله یا ذا الجلال والاکرام وصلی الله علی النبی الامي وعلى آله وسلم